ومما رزقناهم ينفقون. سورہ بقرہ 3 نمبر آیات پہلا پارا. پدی آیت کریمه کې د مؤمنانو صفاتونه بیانېدل. دو صفاتونه تاسو ته بیان شو چې ایمان بالغیب بلری مؤمن، او دویم صفت بیان شو چې بدنی اعمال بد د صحیح وي او یقیمون الصلاة. اوس دریم صفت بیانېږي حقوق العباد حواله سره یا مالی اعمال بیانېږي. هغه دی آیات کې دی حصہ کې بیانېږي ومما رزقناهم، ومما او د هغه سیزونو نه او د هغه شیونو نه رزقناهم الله وی چې منګه ورکړي دي د خلقو ته ينفقون دوی بخرج کوي. ومما د هغه مالونو نه د هغه شیونو نه د هغه اشیاو نه رزقناهم چې موږ دوی له د رزق په طور ورکړي دي. رزق ورکړي ته وایي ينفقون دوی به صدقې کوي. نو دا اوس دریم صفت بیانېږي او دې ته شریعت کې ویل کېږي انفاق فی سبیل الله. ينفقون انفاق بکوي. انفاق ویل کېږي د دې عام معنا د نفق ویل کېږي وتلو ته، او انفاق ته انفاق ځکه وي چې په دې کې مال ستا د لاس نه او ستا د جیب نه وځي، نو ځکه دې ته انفاق وایي. نو چې د چا د لاس او د جیب نه که د خیر د پاره یو که د شر د پاره څه شی وځي نو عرب وایي انفاق یې وکړو، شی خرج کو. موږ ورته خرج کول، کله خرج کول نیک کار کې وي کله بد کار وي، دې دواړو ته انفاق وایي. یو ته د خیر خرج کول بل ته د شر خرج کول. شریعت جبه کې انفاق دې ته ویل کېږي چې د الله رضا د پاره د پیغمبر په طریقه باندې په شرعي مصارفو کې چې کوم ځای کې شریعت غواړي او هغه مصرف شریعت هغې ته وایي شرعي مصارفو کې سمال یا څه شی خرج کول دې ته وایي انفاق. د الله رضا د پاره د پیغمبر په طریقه باندې په جایز ځای کې شی خرج کول دې ته ویل کېږي انفاق یا صدقه یا زمونږ پښتانه ورته خیرات وایي. نو دې ته ویل کېږي صدقه، انفاق او خیرات. بې کله دا خرج کول په انسان فرض وي لکه زکات، او کله په انسان باندې واجب وي لکه د خپلو بچو او د ښځې خرچه ورکول، دا هم صدقه ده خو تا باندې واجب ده. او کله مستحب وي په هغه ځایونو کې چې په تا باندې واجب نه ده او ته د خپل طرف نه یو ځای کې خرچه کې، نو دې ته انفاق وایي. دې ته مستحب انفاق وایي. مستحب منه د ثواب ګټلو دپاره دې خرچه وکړه، او ښځې له او بچو له نان نفقه ورکول دا خو واجب دي، ثواب هم ملوي خو تا باندې واجب دي، که نه ورکې ګناهګارېږي. او درېمه صدقه فرض ده لکه زکات ورکول، دا هم تا ته ثواب ملويږي د صدقې، خو که دا ته نه ورکې نو ته ګناهګارېږي. او که انکار یې کې چې مثلا زکات نشته په اسلام کې نو د اسلام نه هم خارج کېږي. که انکار یې کې چې زکاتونه پکې چا راوستي دي او که نه ورکې ګناهګارې، سخت عظیمه ګناه ده. نو دا ټول انفاق کې داخل دي. نو الله مؤمن سړی هغه دی ومما د هغه مالونو نه د هغه شیونو نه د هغه اشیاو نه د هغه څیزونو نه. ګرانه پښتو کې ورته د هغه شیګن کو نه په مختلف پښتو کې څوک ته شی نه وایي، څوک ورته اشیا وایي، څوک ورته څیزونه وایي، مختلف ژبې، او څوک ورته شیګن کې وایي.
دغه ښېګڼکو نه رزقناهم چې موږ ورکړي دې خلکو ته ينفقون دوی صدقه کوي ينفقون دوی خرچه کوي نو دلته د مؤمن سړي او د متقي سړي علامت بیان شو چې متقي سړی به بخیل نه نو چې کوم سړی بخیلی دا به متقي نه دغه د تقوا دا درجه نشته دا آیات د عزتمندو د دین صفاتونه ډیر دي خو دو صفاتونه داسې دي چې کوم انسان کې دا دو صفاتونه وي د کې اکثر یا ټول د دین صفاتونه وي اعظم استاد محترم به ویل چې د دین صفاتونه ډیر دي علماء لسو ته جمع کړي دي به د دې لسو صفاتونو خلاصه یې دوه کې راوسته ده او بد صفاتونه هم ډیر دي خو علماء هغه لسو ته راجمع کړي دي او دا لسو به دوه ته خلاصه کړي دي چې کوم انسان کې دا دوه صفاتونه وي د کې به ټول بد صفاتونه وي او چا کې چې دوه صفاتونه وي د کې به ټول ښه صفاتونه وي هغه ښه صفاتونه دوه دادي یو سخاوت او بل حیا چې کوم انسان کې سخاوت اکثر ښه کارونه بده کړي جمعات کې پیسې ورکړي مدرسه کې ورکړي غریب له ورکړي خپل خپلوان له ورکړي په ځان خرج کړي په بچو چې سخاوت درکې نه خو سړی خپل بچو باندې خرچ نه کوي شومي بیا او دویم حیا چې چا کې حیا هغه اکثر ښه کارونه کړي او بد کارونه اکثر هغه نه کړي چې سترګو کې هي الله نه رسول نه مور پلار نه مشرانو نه جمعات نه خلکو نه او دو بد صفتونه چې بچا کی هغه کې اکثر بد صفتونه یو د بخل شمتوب او دویم د بے حیائی کم انسان کې چې شمتوبي د بهر بد کار کړي ځکه جمعات کې به خرچي ضرورت دا شوم نه دی ور کړی نو دا بد کار دی چې جمعات کې نه ورکې خپل خپلوان موږ خپل امرو او تاسو لاسونه نیولي لکه کله مري چې دعا درته وکړو درې مې لدی درشو بیا نه الټا پلټا خبرې کوي شوم سره لږ څوک आवाज وکړي د باندې بد لګي د خیر خیرات आवाज او پر دې خیرات کې ټول نه ایک نمبر کې ناشتي بغیر دعوت نم کله نه کله ورزي دا د شونتوب نه خي نو او بے حیا انسان اربد کار کوي د دې وجه نه عزتمند وګوره د دین ټوله خلاصم در تر نقل کړه صفاتونو کزان کې سخاوت پیدا کوي چې کله پیسې ورکوي د ماشوم په لاس ورکوي او په خپل ورکوي چې تا کې سخاوت ماده پیدا کی او ګوره چې کوم وخت چاله پیسې ورکوي چې زړه خو دې درزيږي نه که درزيږي نو خلک اوجر ته هارت اٹیک د باندې رانی شي دا ګوره دا کمزوري ده زموږ خلکو لاسونه ربوږي چې کله لوټونه راوړي ورکوټه نوٹ پکې ګوري 500 راشي هغه سیټ تکي بیا د سلو راشي افقیر ته اجازه دا خبره کی غم لاندې کی بیا 500 راشي دا خبره کی غم لاندې کی او بیا چې کوم دی هغه ګوري بیا د 100 روپو نوٹ ګوري 100 روپو مې بیا لس ګوري بیا وی به کوشش کوي چې ته چینج وي چې نه زواله بسې کوا لس روپو کې زم مزه کوا په لس روپو به زم مزيو کیږي زما مزه کوا نوټونه زمن او مزه په تکوا نو بهرحال عزتمندو نو ګوره چې کوم انسان وای چې زه متقی شم دا اصول قرآن کې الله بیان کړی چې الذين يؤمنون بالغیب عقیده دې صحیح کا ويقيمون الصلاه من دې صحیح کا او جیبم کله نا کله ګراوا او شړق ورکوا ومما رزقناهم ينفقون او دا غشیزونو نه چې دل الله ورکړي دا مالونو نعمتونو نه یو مما دا هغه نعمتونو نه رزقناهم الله چې مونږ ورکړي دي دلا ينفقون دا به مصرف کوي خرج کوي به یو وی اسراف یو وی انفاق نو دی کې به فرق کې چې کوم شي په خیر کې خرج شي دي ته وی انفاق او کوم شي په شر کې خرج شي دي ته وی اسراف دا اسراف دی او دا شان دویم فرق پکې دا دی کوم شي چې د الله د پاره خرج شي او د دین د پاره خرج شي دي ته وی انفاق
او کوم چې د غیر د پاره خرچي، غیر الله د پاره او یا د دین خلاف خرچي، دې ته وایي اسراف. نو د دې وجې نه سوچ کوئ چې کوم کار د دین چې ته پې پیسې ورکې دا بس ټول انفاق دی، که هغه سیروزه ده، که هغه مدرسه ده، که هغه جومات دی، او که هغه ترجمه ده، که تفسیر دی، دا ټول د دین کارونه دي او په دې باندې ستا مال خرچ کېږي. نو ډېره ښه ده. زموږ جوماتونو کې اعلانونه کېږي چې بل راشي. اسلامي معاشره کې د جومات دا مقام دی. د مدرسو دپاره کټونه اچولی کېږي، د جومات د علماو دپاره دروازې ټکولی کېږي، وظیفه راوړئ خدای مو بخه. نو داسې دین باندې ته څنګه ځان کامیابې چې ستا خپله د دین د مقتدا دپاره، د دین د شهزاده دپاره، عالم دپاره او د جومات دپاره دا سوچي، نو څنګه کامیابېږي؟ دین باندې به الله تعالی کامیابی چې ته کله دین د خپل وقار او د عزت سبب ګڼئ او خپل عزتناک چیز په هغې باندې خرچ کوي، نو بس دا دین نه دی. صحابو ته څومره فایده ورکړي، غریبان بدن باندې به کپړې نه وي پورا، او کله به دا چې د هغوی په کور کې به سرو زر او سپینو زرو لوبې کولې او خره به د هغې د پاسه ګرځېده، چاندي به کله ناکله زنګ ونیولو، دوی به نور ته کېغوستل او خره به یې د پاسه ګرځول چې دا زنګ ترې لرې شي. ساده طریقه وه. دې طریقې سره چاندي، سونه خو زنګ نه لي، چاندي کله ناکله لي، او کله به د هغوی په بدن کپړه نه وه، خو د هغوی د انفاق واقعات وګورې حیران به شي چې د صحابو له الله څومره زړه ورکړی. د نبي علیه الصلاة وسلام د اسلام نه د متاثر کېدلو یو سبب د کافرانو دا و چې مسلمانانو به صدقه ډېره ورکوله. نو هغوی به کتل چې ګوره دا د مال شوقین نه دي او دوی د دنیا دپاره د اسلام موږ ته نه بیانوي. تاسو وګورئ کنه د بلقیس په واقعه کې چې کله بلقیس ته سلیمان علیه السلام خط ولیکلو، نو هغه پارلیمنت ارکان را وغوښتل چې کیدای شي دا بادشاه او حکمران موږ ته دمکی راکوي، کیدای شي د پیسو لالچي، نو موږ به داسې ولیکو څه مالونه ولېږئ ورته. نو هغه سلیمان علیه السلام ورته را واپس کړه، ویل دا څیزونه موږ سره ډېر دي، په دې څه کوو؟ بس دوی ویل چې دا اوس کم وارننګ یې چې ورکړی دی، نو دا خلک پته لګېږي دنیا لالچیان نه دي. ګوره ښځه به څومره هوښیاره وه او خپل قوم یې د جنګ و جدل نه بچ کو او په حکمت سره. ګینې هغه وخت کې خلکو بدماشي کوله، جی موږ سره ګورو، موږ سره خو مالونه دي. هغه ورته ویل ګوره چې په کوم قوم باندې جنګ مسلط شي د هغوی عزتناک خلک ذلیله شي. څومره ښایسته خبره، او د هغوی هغه ماڼۍ او هغه تعمیرونه هغه ټول هلاک شي. نقصان خبرې داسې مه وایي، ور به شو هغه ته. نو ګوره او ابتدا د اسلام کې او دغه نه وروسته د اسلام کې هم ډېر کسان به د نبي علیه السلام او د صحابه کرامو د سخاوت نه متاثره کېدل چې دا د کومې دنیا خلک دي، هر څه ورکوي بل له. نن مسلمان ولې بې عزته دی؟ یو د دې وجې نه چې خپل مال نه خرج کوي، دویم دا د نور ملکونو ته ځان غریب کار کوي، وایي موږ سوال جي څه نشته، موږ سره هېڅ نه لري. زمونږ وزیر اعظم لمنې خوري کړي، هغه وزیر اعظم چې ویلې زه به خودکشي کوم او زه به چا نه څه نه غواړم. خو د سوالګر انسان ضمیر مړ شي، که هغه هر څوک وي، که ملنګ دی، که پیر دی، که فقیر دی، که مولا دی، که وزیر اعظم دی، به د ده ضمیر بې مړ شي. بیا د سوال نه بغیر دله بل څیز خوند نه ورکوي، ځکه سوال بې پیسې وي، بې خرچې وي. الله رب العزت دې زموږ خپل دربار نه غنا را نصیب کړي او الله دې موږ ته د زړه مالداري را نصیب کړي. او پښتو شاعر هم وایي نه په مینه څوک مړېږي نه په سوال. مینه محبت داسې څیز دی چې په دې باندې انسان نه مړېږي، چې څومره زیاتی نور خوند کوي. بچو سره، خپل خپلوانو سره، مقتدیانو سره، عالمانو سره دین اسلام چرځي، او په سوال باندې څوک نه مړېږي. نه په مینه څوک مړېږي نه په سوال، په دې څیزونو څوک مړېږي. نو دې وجې نه الله وایي متقي انسان به هغه ومما رزقناهم ينفقون، او د هغه نعمتونو نه چې الله په ده کړي وي. الله ته اشاره کوي چې دا خو ما کړي، نو ظالمه چې تی ورکې ستا پہ لاس بلی رپیږي. رزقناهم، ہم نے عطا کیا ہے. نو دې کې اشاره دی خبره ته چې اوس سیزم زما دی،
دنیا هم زما د اسمان ځمکې تم زما یې نو اوس ورکولو کې د لاس ولې رپېږي پردي څیز کې خو سړی نه وایي په پردي کور باندې سل میلمانه سي یو سړی روان و لکه او ورته یې 100 کسان ناشي وایي که 10 درشو او دې ته ګوري چې هلکه وایي 100 راشه کنه خو 100 راشه کنه نو په پردي کور باندې سل میلمانه هېڅ نه نو دا پردی مال دی د الله راکړی مال دی خرج کول پکار دي د انفاق څه صورتونه دي کم کم صورتونه دي او کم کم په انفاق کې داخل دي نو د انفاق ډېره وسیع دنیا ده وسیع غېټه ده ډېر څیزونه په انفاق کې داخل دي نو یېرېدل نه دي پکار هر انسان پکې څه نه څه درجه کې شاملېدی شي او د دې شپږ صورتونه دي اول صورت دا دی زکات چې کوم انسان ورکوي نو دا ينفقون کې راغلی چې کوم زکات ورکړي او دویم څوک چې عشر ورکوي د فصلونو د باغونو دا ينفقون کې دی ومما رزقناهم هغه مالونه چې موږ دوی له ورکړي دوی پکې زکاتونه او عشرونه ورکوي دا پکې داخل شو دریم نمبر په خپل اهل او عیال او په کور کې چې کوم د ضرورت مطابق خرچې کوي دا هم ينفقون کې داخل دي دا انفاق دی ځکه نبی علیہ السلام فرمای افضل الصدقه ما ترك غنا واليد العليا خير من يد السفلى وابدأ بمن تعول وی افضل صدقه غدا چې هغه په خپل بچو باندې ابتدا دغه وشي صدقې کوا او بر لاس د لاندې لاس نه بهتر دی خو خپل اهل او عیال باندې ابتدا کوا هغه باندې خرچه خامخا کوا ځکه د هغه با صورتونو کتاب باندې واجبي اوس ته نفلونه بار ورکې د نوم د پاره د ریا د پاره او د خدي کپلې دي شلیدلې دي هغه غریبانه لاس کې بنگړي دشتا او هغه د سرخی د پارم گاونډي ته وایي مال ورګه سرخی رانه کې دنداسه برانه کې او ته ظالم بار هغه کې ولته کور د پاره د 100 روپو دنداسه نه جوړي دا غلط کار دی نو چې کوم سړی کور کې خرچه نه کوي یا بچی دی بچی بیکاره لباس اچي وسی کی نو دا بهترینه صدقه ده وابدأ بمن تعول ابتدا کا خپل اهل او عیال باندې بلې کې خزا بچی دا ټول داخل دي نو نفقه باندې کې بعض خلک کور کې وای یار مېش ما 10000 روپۍ کور کې لګی لاړو تاوانیان شو لکه دا وصل دا خلک کې ګټیم د دې لپاره ولې به کوشش کې د خر په شان لګي هم دې لپاره انسان لګي چې زه په اهل او عیال باندې خرج کوم په خپل بچو باندې نه پیرزو کیږي نبی اسلام خپل بچو باندې خرچه کول تر دې پورې حتی ما تجعل فی امراتک و چې خپل خزله په خله کې نوړی ورکې د دم صدقه ده خو داسې نه چې دې صدقو ته صرف کېنې بس ته مال راکوه زه به تاله درکوم بس دغه کوه او پلیټ په ګنټه کې چک به د باندې لګولي ګوته به د نه چیچلي لکه سبا خاوندان ته د ښځو سخته غوسه کېږي او یا د ښځې ورته کېږي نو چې بل طریقې سره نه شي کولی دا صدقه ورکوه دغه ټایم کې پې چک لګوه بس غلطي وشوه بهرحال نو دا هم صدقه کې راځي څلورم نمبر میلمه باندې سسیس خوړل دام ينفقون کې راځي بعض انسان دی چې هغه بیٹه کې میلمه راشي بس 3-13 پیو لګي او په تندي باندې 12 بجاو شي نو دا عزتمندو دا د بخل نشانی ده نو الله وی ومما رزقناهم ينفقون دا غسیزونه چې موږ ورکړي دا به خرج کوي یعنی میلمه کور کراراله هغه ته به خوشاله یو خرج به کوي خپل وس مطابق دا غلم داسې دی په کار میلمه یو سړی ول کاوره وېستا تاسو کې لکه مزه د کاوی بس کېږي د پړی مزدور دی چې کاوی دل رويسته دا ډېر چیز دی خو نه چې د تور چې وستې کېږي هغه وېستل پکار دي او کني پورا ساروی ملالول شي یو ململه پورا ساروی ګډ یو ململه ملالول شي ابراهيم عليه السلام بارک راځي ملمانه را قران کې وی وجاءوا بعجل حنيس ويو سرکړه ګډه ول راويستو پیجاندلم نو انجام ملمانه نو ملما باندې او بعض روایتو کې راځي خپل کورون نه مخبري ما جوړوي مخبري مطلب هم دا دی یو مطلب یې دا دی یعنی چې څوک درکړ راشي خوراک پکوي لکه قبرستان ته سړی لاړ شي هلته 2000 کسان پراته خو واپس به همداسې اوچې شونډې راځي نو یې ته هم داسې مه کوه کور کې ډېر کسان یو کس رالی
یو ټیک دی یو سړی عادي دی همدې دپاره ګرځي بې ټکونو ته نو هغه سړی خیر دی که هغه سره څه چل ول کې نو خیر دی بعضې سړی ګرځي بس همدا اوس زه مولا یم او ورو دا 200 کورونه دي بس روزانه یو قرضه مزیدي دي نه داسې نه دي کول پکار هغې ته توفیلي ویلی کېږي د دغې نه ممانعت نه دی راغلی چې چا سره دې څه کار نه او څه خبره نشته او هسې ورځئ ما مه شمېره درګډ یم ولې لکه خیر خو دی مان نامان میں تیرا مهمان بچاو دسترخوان نو داسې مې دي کول پکار خو نور کله میلمه در کره راشي خوشحالېدل پکار دي وایي میلمه خپل قسمت ځان سره راوړي او میلمه خیر او رحمت ځان سره راوړي ټیک د تا کره روټۍ وړه خو لوی خیر یې درکه پرېوستو نو دا شپږم نمبر څلورم نمبر انفاق شو یو زکات بل عشر بل خپلو بچو باندې څلورم نمبر میلمه باندې خوراک هم د دې آیات مصداق دی پنځم نمبر سوال کوونکي ته څه ورکول یو سړي سوال وکړو نو هغه له څه ورکړي هر سوالګر له ورکول پکار دي که نه نو ته خپل زړه ته وګوره اسانه خبره ده تا ته یو سړي سوال وکړو چې هر ځای کې وکړو جومات کې وکړو بل ځای کې وکړو هغه دپاره ناروا دی چې جومات کې ودرېږي او کېږي خو ته خپل ځان ته ګوره یو سړي اعلان وکړو سوال یې وکړو نو ته خپل زړه ته وګوره که تا ته دا سړی مناسب ښکاري او حقدار او مستحق ښکاري ورکوله تر دې پورې فقهاو لیکلي که تا زکات هم ورکړو هغه وروسته مالدار وختو زکات دې ادا شوی ګوره الله ستا نیت ته ګوري تا چې په کوم نیت ورکو ستا نیت مخلص و خالص نو الله ستا مال نه ضایع کوي هغه پې ګناهګار شو په هغه سترګو باندې او چې کوم انسان سوال کوي او باوجود دغه نه چې دغه وس کېږي د قیامت په ورځ به د ده په مخ باندې او په بدن باندې غوښه نه هغه د هغه خپل الله سره کار دی ستا الله سره خپل لین دی بعضې کس چې کوم د سوالګر ذلیله کي د بدن ته دې ګوره او د سوال ته دې ګوره بعض وخت انسان بدن غټي خو بیماري ډډي د دننه او چې کوم کس پېژني چې دا پیداګیر دی او تا ته ښه پته ده بلکل مه ورکوه دا خو د سوال ته عادت کوي بلکل دله مه ورکوه دا بعضې ملنګان یې هغوی چې راوپټي په دې پرتوګ کې یو 50 جبونه کړي داسې د غټ غټ جبونه ابروز یو دغه بابا څه ټرک والی یاره دومره مال یې د دې خپو په منځ کې و چې حیران به شي صرف دومره مال یې دغه ځای کې جمع کړی دا غټ غټ جبونه نو چې کوم کس ته پېژنې چې د سره وس یې نشته نو سوال ته یې مه پرېږدوې نه نشته دا د غریبانانو حق دی نو سائل له به ورکې خو سائل کې دغه مسله ده چې حقدار وي او که بې حقه وي خو تا وله ورکړو تا ته به ثواب میلاویږي صحیح ده بعض وایي جومات کې اعلان بده خبره ده بعضو دغه کې منم راغلی علماو منم کړې ده چې جومات کې څوک سوال کوي مه ورکوئ او بعض وایي چې ثواب پکې نه میلاویږي خو بس حالاتو ته کتل پکار دي کوشش کول پکار دي چې هغه بیا د جومات نه بار کیني اعلان ته وکړو خو بیا بار کیني نو دا پنځم نمبر ينفقون کې سائلین مرادي سوالګر مستحقین هغې را ورکوي سوال ډېر بد څیز دی عزتمند دی وایي څوک سوال وکړي بس بد اراده ورته مه وایه دا هله انسان ته پته لګېږي چې کله ستا لاس بړي نو ته خو خوشحاله چې کله دا لاس دې الټه شي او ته لاندې لاس ونیسي بیا انسان ته پته ولګي تاسو هسې سوچ وکړئ که کله نه کله سړی دفتر ته لاړ شي پیسو سوال هم نه خپل کار دی وي او وایي جي دا بل داخلوم لږ مخکې مې کا څومره سړي ته ځان کچه ښکاري نو سوچ کوه چې ته حقیقت کې غریب یې او ته چاته سوال د لاس ونیسي او هغه تا ته زه مړه خپل کار کوه سړي زړه اري شي هسې ستا ملګري ته کله قرض وغواړي او تا یې در نه کړي څومره 10 کالو پورې هغه یادی ما ډېر بې عزته سړی دی ملګرتوب باندې نه پوهېږي د شوم بچی دی بې غیرته دی او دا کنځلې او دا ردې بدې نو سوچ کوه چې انسان محتاج وي او هغه له څوک څه ورنه کړي د هغه به زړه څومره بد دعا کوي چې خدای پاک او روایتو کې بیا راځي چې هغه مؤمن نه دی چې د هغه ګاونډي وږی وي او دا وده کېږي وایي دا د مؤمن ویلو قابل هم نه دی د مسلمان هم ویل نه دي پکار په دې یخنۍ کې دا ماشومان بعضې ملنګان وي په دې روډونو باندې وده وي نو لږ شان او تاسو کره کباړ پروت دي دا کباړ خو ورکه که نه د 10 کالو زاړه بنینونه کور کې پراته دي
نه دا ډېر شوق سره ما اخیستی و، خدای دې ښه کړه. نو شوق څه پکې په دې کې څه نه استعمالوي او نه یې بل له ورکوې. دا د شومتوب نښه وي. دا زما د پلار د لاس نښه ده، دا ما له پلار اخیستی و. نو استعمالي خو یې نه کړه، بیا شیشه کې بند کړه او فریم کې به دیوال یې ولګوه، زما د پلار د لاس بنین او زما د پلار د لاس جانګې ولګوه دې دیوال باندې یادګاري. او شپږم نمبر عزتمندو ګاونډیانو له څیزونه ورکول دا انفاق کې دي، خپلو خپلوانو. نبي اسلام وایي لیس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع، نه دی مؤمن د ویلو قابل هغه انسان چې دا ډک دی موړ دی او د ګاونډي هغه اوږی دی. نو دا د انفاق دا شپږ صورتونه دي. او دا چې انسان نه ورکوي نو دا بیا د بخل درجه کې راځي. او بخل باره کې راځي چې والبخیلو بعید عن الجنه، وی دا به د جنت نه لري. او قریب الی النار، اور ته ځان نږدې کړي. او د دین علاوه نور ځینو کې ته مثلا دوستانو باندې، مسکینانو باندې، نور خلکو باندې خرچه کې، نو دې ته اطاعت ویل کېږي. دغې ته هم نفلي صدقې ویل کېږي او دا نفلي دي، د دې هم الله اجر او ثواب ورکوي. او الله رب العزت به د بنده نه تپوس کوي په آخرت کې، ارینی ما قدمتا، وښایه که نه موږ ته دې څه رالیږلي، ارینی را وښایه د عمل نامه دې، ما قدمتا څه مال دې رالیږلي و موږ له، څه صدقه دې کړې. دا به الله رب د قیامت په تپوس کوي. بیا دا یاد لري عزتمندو صدقه کې عموما زموږ ذهن کې چې کله بیان کېږي موږ یو دا مالداران یادوي. نه، دا بالکل غلطه خبره ده، غلط فهمي ده زموږ. موږ یو دا بیان مالدارو ته وکړو، دا بیان زه ځان ته کوم. او غریب سړی به هم صدقه ورکوي خپل وس مطابق. د صدقې او د انفاق حکم عام دی، دا مالدارو ته نه دی، دا هر هغه انسان چې هغه سره څه نه څه مال وي هغې کې د صدقه ورکوي. یو سړي چې یو لک دی هغه د خپل شان سره ورکوي، یو سړي چې 100 روپۍ دي نو اتانې خو ورکولی شي که نه. یو مولي صاحب دی، یو چڼی دی، یو غریب ماشوم هغه له دې اتانې ورکړې، په یو ټافي ځان له واغسته، به دا هم ستا انفاق دی، په دې به نه شرمېږي. ځکه حدیث پاک کې راځي چې کله مؤمن بنده یو د کجوري دانه ورکړي او الله رب العزت یې په ښي لاس دې وصول کړي، یعنې مطلب په ښه نیت یې وصول کړي، او بیا وایي دا الله غټۍ 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 وایي دا د غر برابر دله ثواب ورکړي. داسې پکې الله خیر او برکت راولي. نو هر سړی به کوي. نو انفاق باقاعده د ایمان په شعبو کې یو شعبه ده. الایمان 70 شعبة، د ایمان د 80 نمبره شعبې دي. یو شعبه پکې دا ده انفاق. الانفاق من الایمان. امام بخاری صاحب وایي انفاق دا د ایمان حصه ده، ایمان کې دام داخل دی. نو بس سوچو کو عزتمندو کله چا څه انفاق کړی که نه. په مالدار سړي هم کله کولی شي، مثلا روټۍ دې پې وخوړله، یار دوست دی، دا هم انفاق کې راځي. او ولیمه د چا د هدیه ورکړه دا هم پکې راځي، بعض دا هم صدقه کې راولي، هدیه هم صدقه کې راځي. یو ځل ما بیان وکړو جمعې لمونځ کې، یو سړی مال رالی، ډېر غریب سړی و. ما ته وایي مفتي صاحب زه تاله څه درکول غواړم، خو زه ډېر زیات شرمېږم. نو ما یې په ورکړه کې شرمېږم، خو به زه چې موږ یې د نالو چې کوم انسان یې ورکوي د هغو سترګې نیغي، وایي نه جي ډېر کم څیز دی، خو زما زړه غواړي چې زه تاله څه شی درکړم، هدیه دغه مطلب. ما ورته هېڅ خبر نه چې څه شی او ته یې راکې، موږ مطالبه نشته او نه موږ څیزلو او زموږ وس هم کېږي. وایي نه بس زما زړه غواړي. نو هغه وخت کې اوس هم شته د 5 روپو سکه وه، هغه یې راویسته. نو چې هغې مال راکړه نو زما سترګو کې اوښکې رالې. نو ما ته یې هغه واخېسته ډېر شوق سره، ما د هغې لاس چپ کړه. نو ما ته وایي چې دا ته خو خپه خو نه شوې؟ مې ډېر زیات خوشحاله شوم، ګوره زما سترګو کې اوښکې رالې د دې د وجې. نو ما ته وایي چې په 5 روپو ولې خوشحاله شوې؟ دا خو ماشوم هم نالي. ما ورته ویل ستا دې نیت ته زه حیران یم چې ستا علماو سره دومره مینه ده، عالم سره دې دومره مینه، څه د سره شته نه دی ته وایې چې زه په خپل کائنات قربان کړم، او زه سره شته نه دی، مینه دې څومره زیاته ده او څومره په اخلاص سره ورکې. او ما ته پته ده په دې وخت کې تا سره کل کائنات همدا دی،
ستا په جیب کې د دې نه علاوه هېڅ هم نشته دغسې ده ویل چې ما سره د 50 روپو نه علاوه یو روپۍ هم نشته نو ما سوچ وکړه تا ټول کل کائنات په ما باندې قربان کو یو سړي سره 1 لک روپۍ او تعالی 1000 روپۍ درکړي نو هغه سره خو 1000 روپۍ 99,000 سره پاتې شوې که نه نو هغه خو مور سړی دی هېڅ خبره نه که 50,000 درکړې 95,000 سره بیا هم پاتې شوې یو سړي سره کل کائنات 5 روپۍ دی او هغه ټول کائنات یې په تا باندې قربان کو نو دومره خوشحاله شو ښه جواب هم ورکول ښه بیا ډېر وخته پورې هغه سیکه ما ساتلې وه بټوه کې ځان سره امې ماشومانو لږ نه ورکوله بیا رانه چېرته ورکه شوه اوس ورپسې خفه یم چې هغسې د هغې نه پس الله رب العزت په ما باندې مال دروازې او دار څه کولاو کړه بس صدقه ده او هغه به الله نه امید دی چې الله به مالداره کړي نو کله ناکله وړوکې څیز خو انسان اخلاص سره ورکړي نو بل هم په خندا خوشحالۍ سره اخیستل پکار دي نو غریب سړي هم پکار دي چې صدقه ورکوي نو انشاءالله دلته نه چې موږ ځو روزانه سره صدقه 15 روپۍ 10 روپۍ یا پخ کړی څیز دي پخ کړی هغې کې لږ سالن پخواني خلک به وایي لږې اوبه پکې زیاتې کړه زموږ پلار دی الله وبخښي به اوبه پکې زیاتې کړه موږ ماشومان له به غوسه راتله چې اوس ترکاري کې بیا اوبه زیاتې ښوروا پکې زیاتېږي اوس راته یاد شو هغه ویل چې یو پلیټ دی ملا صاحب لا یو پلیټ دی ګاونډیانو له ورکړي هغوی به په دې نیت باندې اوبه زیاتولي نو عزتمندو الله رب العزت به باقاعده تپوس کوي مال دې کم ځینه ګټلی او کم ځینه دې خرچ کړی او 15 سوالاتو جوابات چې چا نه یې ورکړی وي قدمونه به یې د قیامت په ورځ باندې نه خوځېږي یو تپوس دا دی بعض عالمان وایي زکات خو په بخیلانو باندې فرض دی یا نظر ورکړه بعضې خلک منښتې کوي جي که پلانې کار مې وشو نو بس لس اوښان به حلالوم بیا چې کار وشي بیا لس اوښانو ته زړه خرابېږي چې دا لس اوښان به څنګه ورکوم یا 10 لک روپۍ به ورکوم یا روزانه به 100 روپۍ ورکوم بیا نشي ورکولی نو نظر هم دا د بخیلانو نښه ده جایز دی خو بخیلانه ده نبی علیه السلام نه ما تاسو ته د دې وجې نه خلک متاثر یو ځل یو بانډیچي رالی نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې نبی علیه السلام ته ماله څه راکړه نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل وایي دا 2 غرونه چې څومره ښکاري یو غردا یو غردا د دې په منځ کې چې څومره ګړي دي هغه ټولې ستا حیران شو چې دا وایي دا ټولې دي وایي دا ټولې ستا هغه ټولې روانې کړې ځان سره ټولې ګړې د 2 غرونو منځ کې ټولې ځان سره روانې کړې او ډېر تعجب کې شو حیران شو او لاړې خپل قوم له دعوت ورکو یا قوم اسلموا ازما قوم اسلام راوړی اسلام فإن محمدا يعطي عطاء ما يخاف الفقر دا محمد داسې سړی دی چې داسې عطا کوي چې بالکل د غریبۍ نه یریږي نر سړی دی بالکل غریبۍ نه یریږي یعنې ټول مال راکو په ټول بوزا نو دې وجې نه عزتمندو بلال ته نبي رسول الله یو ځل وایي انفق بلال یا بلال خرچ کوا خرچ کوا خرچ کوا ولا تخش من ذی العرش اقلالا د دینه مې یریږه چې مال به مې ختم شي ځکه د عرش والا رب سره د واسطه ده د هغه نه مې یریږه چې د هغه په نوم باندې ته ورکړه ورکې نو هغه به د باندې د مال بارانو کی ستا واسطه چا په نوم باندې ورکې د عرش خاوند په نوم باندې ورکې نو انفاق کول عزتمندو دا یو احسان دی خلکو سره او دې سره د انسان زړه کې نرمي او شفقت پیدا کیږي او نرمي او شفقت ډېر لوی څیز دی نو بهرحال نن مې درته د انفاق حوالې سره یو څو خبرې وکړې سبا به انشاءالله د دې دویم درس کوو او بیا به د هغې آداب درته بیانو او څه مسایل بیانو او څه د دې آیات کې څه خبرې دي درته بیانو نو بیا یو ځل ترجمه وکړئ الذين يؤمنون بالغیب متقی انسان هغه دی یا کامیاب مسلمان هغه دی یؤمنون بالغیب چې ایمان یې راوړی په غیب باندې ویقیمون الصلاة